السلام علیکم پښتنو. د بونیر په پښتنو باندې یو سخت وخت راغلی دی چې څومره زموږ پښتانه ورونه دي که هغه په اوورسیز کې دي او که پاکستان کې دي. انشاءالله سبا به زم میډیسن به وړم، خو چې څومره د چا نه کېږي، که پیسو وسې کېږي، که د میډیسن وسې کېږي، که د کپړو وسې کېږي، که د خوراک وسې کېږي، ځان ورسوئ. بونیر باندې ډېره سخته ده. السلام علیکم ملګرو. روستم کې روان یو بونیر ته. څنګه چې ما پرون ویډیو کړی وه چې موږ به ځو ځان سره به میډیسن وړو، چې څومره مسلمانان او بیا خاص کر زموږ د خیبر پختونخوا پښتانه او یا بهر اوورسیز دي، نو د خپل وس مطابق که څوک نقد دغه خاندانونو لګېږي، که څوک ورته میډیسن وړي، که څوک ورته د خوراک یا داسې نور چې څومره ضرورتونو سامان دی ورلی وړی. موږ دا ټایم تقریبا 1 بجه ده روان یو بونیر ته. دغسې نور هم ډېر زیات پښتانه را روان دي، د پنجاب نه خلک را روان دي. د ټولو شکریه ادا کوو. نن په بونیر باندې یو سخت وخت راغلی دی. موږ ټولو پښتنو له پکار دي چې د بونیر د پښتنو سره ودرېږو. ډېره زیاته مننه شیر لاله ستا او شارک به اسلام یو جنازه راکړو. مهرباني. السلام علیکم. زما خوږو پښتنو، بونیر ته را رسېدلي یو، خو ټوله شپه باران ورېدو. اوس ماشاءالله دې ټیم کې باران ودرېدلی دی. موږ به ورځو کوم ځای کې چې تباکاریانې شوي دي، هغه خپلو وروڼو، خپلو مشرانو، همزولو کشرانو خدمت به کوو انشاءالله. یو ځل بیا په پښتنو غږ کوم چې بونیر ډېر زیات تباه شوی دی. ټول راشئ او چې کوم باجوړ ته تللی شئ باجوړ ته لاړ شئ، خو بونیر ډېر زیات تباه شوی دی. نو راشئ د بونیر د دې وروڼو سره، د دې خویندو سره ودرېږئ چې په شریکه د خپل د بونیریانو خدمت. ټول سلامونه ګرانو پښتنو. دا د مشر ناست دی اسکې وایي او د خیره چې کوم دی بونیر ته روان یو. دغه چې کوم دی ګاډي کې مو بیخي دي او د ویانو ګاډی چې کوم دی مخکې تللی دی. اسکې وایي ته به کیسه وي؟ یاره جي به داسې دا زمونږ وروڼه خویندې دي او دا اوبه او دا میډیسن هر مسلمان له پکار دی چې د خپل وس مطابق سم کولی شي بونیر ته او باجوړ ته دې لاړ شي. ډېره زیاته مننه. زنده باد. خوشحاله اوسئ. مننه. بالکل.